عزتمندو الله رب العزت دا عظیم کلام نماستا سمخی و آیات تلاوت او زمون دا خپل پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه ماستا سمخی ورست اللہ رب العزت قرآن پاک کی فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یقینا اللہ تعالی و داغ فرشتے یصلون علی النبی درود وی فخکل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان خاوندان صلو علیہ وسلموا تسلیما تاسم پا دی خکل پیغمبر باندی بخفل محبوب باندی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود ہوئے سلام پی ہوئے اس خبر دادا کچرتا د دنیا دا ټول مرتبه را جمع کی او په دې ټول کائناتو کې بخرور او داسې شخصیت او داسې عظیم المرتبه انسان نشته په کائناتو کې بل څوک داسې نشته لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ان مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد اگر اشنا انسان بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اگر اشنا عظیم انسان چرے کامل انسان چه اللہ رب العزت فرمائی چی پاغبان سلام داراوی او کل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صلی علی صلاة واحدتا چاچی پما باندی یو پیر درود ولستم یو پیر پما باندی سلام رو دیگو صلی اللہ علیہ عشرا اللہ بپی لس رحمتون رانا دید کی اللہ توفیق رانا او بل حدیث پاک کی راضی صلی اللہ علیہ سبعین اللہ بپی اویا رحمتون رانا دید کی او بل کی راضی چی یو کس درودی پاک ہوئی نو اللہ رب العزت لس گناہونا معاف کی لس درجی اللہ اچتی کی او اللہ رب العزت پہ لس رحمتون را نازلوی این سعادت بزوری بازو نیس تان بخشد خدای بخشندہ دادا اللہ ورکد ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په ما باندې چا یو پیروي نو الله په لس رحمتونه را نازل الله درجه اوچتای الله ګناهونه معاف کوي دا شان احادیثو کې راځي چې په کوم بنده باندې غمونه او مصیبتونه وي او دی د سحر لسپیری درود پاک وی او بیا مازیګر لسپیری وی نو الله رب العزت ته د غمونو او مشکلات دالای کوي الله دې توفیق راکړي بیا تاسو وګورئ یو بزرګ لیکي وی کچرته الله دا رحمتونه نه را نازلولي دا واپس پتا او صرف د درود حکم منو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره عظیم المرتبه انسان دی دومره عظیم شخصیت دی دومره عظیم رهنما او دومره زمانه په استاد لپاره سکړی دي
چې موږ به بغیر د دغې نم چې دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود پاک وي او په دې فخر کوو. الحمدلله عظیم انسان. د دې وجې سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام ته الله رب العزت فرمایي اے موسی علیه السلام ته ماته نږدې کېدو غواړې او قربان وی دومره نږدې کېده لکه انسان چې د ده غوږ ته اورېده نږدې وي، د ده خولې ته کلام د ده نه زیات نږدې وي، سترګو ته نظر نږدې وي، د دې نه هم زیات نږدې کېده غواړي. یا والله دې نه هم زیات نږدې کېده غواړي. وی بیا زما په محبوب صلی الله علیه وسلم باندې درود وایه، بیا په هغه باندې درود وایه. الله دې توفیق راکړي. او علماء لیکلي په تفسیر روح البیان کې علامه حقی رحمه الله لیکلي وی په کائناتو کې واحد دا یو عبادت هغه لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه دا په دې عمل کې د آدم علیه السلام نه اوچته وه چې فرشتو ته الله حکم وکړو چې تاسو سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته، د هغه طرف تاسو سجده ولګوئ. نو دغه سجده خو فرشتو ولګوله، خو الله چندم دا نه دي ویلي چې ما سجده ولګوله، ځکه سجده خو الله ته، سجده خو الله ته وطرف د آدم علیه السلام ته دپاره د تعامل. او واحد درود داسې عبادت دی چې الله رب العزت تا ته وروسته وایي چې مؤمنه ته درود وایه، خو خپله مخکې وایي چې ان الله یقینا الله تعالی، بیا وایي فرشتې د الله تعالی دا درود دی، نو تم درود وایه په رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله یې توفیق راکړي. د دې وجې او صاحب د روح البیان لیکي، دا روح المعانی، هغه وایي دا ان الله نه چې شروع کې نو دا خو جمله اسمیه ده او دا دوام او استمرار غواړي چې همیشه یو عمل پکار او بیا وروسته ورپسې چې ده نو هغه جمله فعلیه ده آخره کې. نو گویا الله رب العزت وی چې وقتن په وقتن الله رب العزت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود را لېږي، وقتن په وقتن. نو تم لېږه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او هر ټیم وایه صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. درود ابراهیمی وایا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الله دې توفیق راکړي. نو الله دې الله اجر درکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بنده درود پاک زیات وي د قیامت په ورځ باندې به زه د ده شفاعت کوم، د حدیث مفهوم. او کم بنده درود پاک نه وي نو دا به د ده د شفاعت نه د محرومۍ سبب ګرځي. الله دې دغه حالت نه وساتي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم بنده چې په ما درود پاک زیات وي نو د قیامت په ورځ به ما ته دومره نږدې وي، زیات نږدې وي. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مې وایي دا مې اراده ده چې په تاسو د خپل عمل یا د ورځې وغیره څلورمه حصه درود شریف وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که چېرته دا تا زیات کړو نو خیر لک، دا به ستا دپاره نورم غوره. هغوی نیمه ورځ به وي د دې نه دې م زیات کو، وایي درې حصې، وایي که د دې نه دې م زیات کو، وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس ټول عمل به مې دی چې په تاسو به درود پاک ویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم
درود ډیر لوی عمل الله دې توفیق راکړي خو دې هر کو ذهن کې دای چې کوم چیز لګا آسان وي نو دې غنوي چې بس د دې اړو څه حیثیت نه دا د الله خزانه ده آسان به وي خو عمل به ډیر لوی آسان به وي الله ته به ډیر قابل قبول وي دا زمونږه کسی نه دي چې یو بل ته سختو نه الله دا نه نو د دې وجې درود پاک ویل پکار د دې وجې یو بزرګ لیکلی هغه وایي چې زه حرم شریف کې روانم نو یو کس مې ولید هغه چې کوم ځای ته ځي نو درود پاک وایي چې کوم ځای ته ځي درود پاک وایي زه ورته حیران شوم بیا ورپسې شوم خیر الله مې بار بار بوزي وی یو ځای کې مې راټینګ کوي ما ورته چې ملګری د لومبانې ورځې نه مې ستا تکل شروع کړی دی تا چې زه هغه د عرفات نه مې راغشتي او مزدلفه او مینا او یو چې کوم ځای ته ودرېږي ګرځې نو ته درود وې حالانکه بعضې ځایونو کې تلبیه وه ابتدا کې بیا پکې نور اذکار مسنون دي بل څه تا هغه نه وی تا صرف دې له زور ورکړه وی ما ته وایي چې زه په سفر باندې راتلم اراده مې کړې وه غالبا کوفې ته تلم یا د کوفې نه راتلم نو په لاره باندې شاله او په شاله راتېرېدم نو پلار مې وفات شو چې پلار مې وفات شو نو اوس لږ ساعت بعد ګورم چې د پلار دا خېټه مې راغټه شو او مخ یې ټک تور شو الله مې وساتي د دې وجې دا خبره ده مونږ بار بار دې خلکو ته پته نه لګي چې په دې خلکو باندې څه افت را نازل شوی دی چې مړ لانګوی پلانکیه تم راشه ته دې به خفه شي دا یې واره دې تم را دننه شه و دا یې رور دې به خفه شي چې اصلي ورثه زوی شته رور ته حاجت پکې نشته نه لا ته پکې دا یې واره دی او دا یې د تره زوی دی او دا یې نیکه دی او دا پلانکي دا ګناه ده د مړي پرده اوچته ده دا به دا ټوله دنیا به ویني چې دا د پلانکي مړی دی پرده به اوچته په تخته د غسل پروت به بې حجابه ټول ښکاره به د بدن وکړې بس دا خو د انسان پرده اسلام تر د آخره کې چې د خوره کې خخی دا د انسان دننه پرده ده دننه عمل خو الله ته معلوم د انسان نه به پرده دی بدن الله د انسان لقد ولقد کرمنا بني آدم الله وی دله مې کرامت ورکړ د دې په تخته د غسل باندې د پرده نه وچ د زکه بعضی وخت الله دې وساتي دغه حالاتونه بعضی وخت په انسان باندې د بد اعمال او اثرات الله کاره کی پس تزن کدن ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات فقد قامت قیامته څوک چې وفات شه په د قیامت قائم نو خیر دی وی چې ماولی چې دا خېټه غټه شو مخه تور وی زه صحرا مو دی پلان ته داسې حیران ناستم چې دا هو خفول لو به سغم کوم خدا اوس کیسه شو دا څه عمل داسې وی زه دې سر ته ناستم په دې زنګانه مې د خپل د سر ایغو او حیران ورته ناستم غم کې راګیرم چې دا څه کیسه شو نو دې کې مې سترګې ورغلې او د شو علامه سخاوي صاحب لیکلي رحمه الله وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې بعض اعمال الله رب العزت اخر ها رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خوبونه لیدلي خپل تعبیر ورکړي صحابه خوبونه لیدلي تعبیر ورکړي یا رسول امتیانو کې په پیغمبرانو کې بعض په تعبیراتو مشهور دي لکه یوسف علیه السلام دانیال علیه السلام دا د خوب په تعبیرونو کې مشهور نه خوب مې ولید څوک نورانی شخصیت راغی او زما د بلار په دې مخ باندې لاس راکاږه دام تک سپین شرانا کوي او په دې خېټه باندې ولا لاس راکاږه غیما پر څوک ختم شو وی روان شو زبا دی خوب کې ورپسې شاته منډه وم چې ما سره خو د ډېره غټه نیکي وکړه زه مو حیران وم چې دا څه کیسه شوه او دا څه
چې داسې څه عمل یې کړی دی. تاسو څوک یې؟ ما سره ډېر لوی احسان وکړئ. ما ته خوب کې وایي چې زه ستاسو پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د پلار دي ګناهونه ډېر زیات، ګناهونه به ډېر زیات کول، خو یو عمل یې ورسره د نیکۍ ډېر زیات و چې درود به ډېر زیات و. او کمی پرشتي چې ما ته به درود رالېږو ماموره په درود ده. ځمکه کې احادیثو کې راځي د صحیحینو روایت دی، سیاحین پرشتي دي چې انسان درود پاک وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورسي چې په پلانکی د پلانکی دوی پتا باندې پلانکی دې نه سلام اعمال پیش کیږي. دا مشهوره مسله. نو هغه فرشته جوړ کې دا غي دا ډیوټي نه ده، خو ما درته وی بعضې وختونو کې بعضې حالات الله راښکاره کړي، هغې باندې د شریعت مدار نه وي، هغه د تایید دپاره صرف پیش کړي. اوس دا چې خدای پاک داسې ډېر خلکو سره داسې واقعاتو چې خو دا لوی دی خلک چې دغه ونه شي، خو د بعضو خلکو حالات پرې راښکاره کړي یا د بعضو اعمالو خدای پاک راښکاره کړي. نو داسې په زرګونو واقعات. نو خیر نو یوې چې ده به درود ډېر زیات وي، نو هغه فرشتې راته ووي چې کوم بنده به در باندې درود ډېر زیات وي هغه وفات شو، او داسې حادثه ده ورسره. نو الله رب العزت په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته منکشف کو او هغې پې لاس راکاږه چې راپاڅېدم نو پلار مطلب دی وفات خو لیکن د مخ نه هغه اثرات او د خېټه هغه ټول ختم شو. الله رب العزت کله څه اثرات راښکاره او دا چې الله ته دا بدیل لري کړه دا په برکت د درود پاک باندې. موسی علیه السلام ته د تفاسیرو کې راځي د دې آیات لاندې یو پیر الله وحی وکړه چې لاړ شه او پلانکي بنده هغه ستا امت دا په ډیران غورځولې دي هغه راوچت. چې بني اسرائیلو کې نیکان خلک هم ډېر لوی وو، چې ګناهګار هم پکې ډېر مختلف دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د بني اسرائیلو هغه واقعات بیانوي دي چې ستاسو لپاره عبرت. اوس چې څوک حدیث نه مني هغې دې پورې خندا کوي تا د بني اسرائیلو واقعات بیانوي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ښه بیانوي هغې کې ستاسو لپاره عبرت دی. بعضې پکې داسې عابدان دي زر زر کاله عبادت کړي. خیر داسې نو وایي چې موسی علیه السلام لاړو نو چې هغه وکتل کله هغه امت که بنده و چې ګناهونه به نه بس کول هغه وپېژني. خیر ګوره د شریعت یو مسله ده یاد وساتئ. ما چې کله تا ته خبره وکړله او عامه خبره مې درته وکړه، یو مشر درته یو خبره وکړه عامه وکړه، ملګري درته خبره وکړه عامه چې وایي دا کار دی دا وکړه، خدای عقل درکړی د عقل پته لی وتاره چې بای دا خبره ما ته ده وکړله چې لاړ شه مثال په طور د رور نه پلک وباسه د پلار نه پلک وباسه لاړ شه چاته لاس واچوه لاړ شه چاته کنځل وکړه. دا خبره مناسب ده که نه؟ پکار ده که نه؟ د عقل درله خدای درکړ. هغې باندې اول ځان پوهوه او بیا په خبره عمل کوه. او چې کله د الله رب العزت خبره راغله کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره رااله هغې کې به ړومبي عمل کې بیا پې سوچ وروستو کوه که ذهن دې رسي ورسېدو که نه رسي نه دې رسي. خو د عشق معمول دا دی محبت دې ته وایي او منل دې ته وایي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اول ومنې او که بیا پې چېرته سوچ کې او بالفرض ستا ذهن ورسېده د خدای شکر ادا کړه، که دې نه رسېده هم د خدای شکر ادا کړه چې الله تعالی توفیق درکړو چې په سنتو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث ته عمل وکړه اگر که ستا ذهن نه ورسېد. د شریعت مسله ده، د شریعت کې به اول ته منل کې بیا ته عقل وروسته او په عامو خبرو کې اول عقل استعماله. خلکو طریقه اوس بدله ده، قرآن آیات ورته ووایي هغه به په عقل نو دا خو بیا منل نه شو که چې تا ته زه ووایم چې خدای دا وایي ته وایې ورغه زه په ساینس ګورم زه په عقل ګورم او چې تی په هغې وګورې دا ستا خپل عقل ومنله نو تا ومنله دا د خدای والا منل نه شو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وی ته ورغه زه به ځان مطمئن کوم او دا کوم پس د هغې به منم نو دا بیا د زړه نه منل نه شو، دا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم.
چې تا ته پته ولګېده چې دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره د قرآن ده، نو هغه به منې ډایرکټ ویټي چې ته په کې بیان خیر. نو موسی علیه السلام هغه روباسو قوم ته حکم وکړ غسل مسل وغیرہ ورته دفن شو. پس د هغې ورته موسی علیه السلام الله ته سوال کوي چې خدای دا خو زه پېژنم ډېر ګناهګار دا معامله دې ورسره ولې دونه ده ښه وکړه په ما دې روباسو د وخت په پیغمبر باندې و دا وایي ده یو ورځ تورات شریف راواغشته او په هغې کې ذکر و د آخري پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ده هغه تورات ته وکتل فکتب علی، نو په هغې باندې لیکلي و او ده چې کله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صفات ولیدو هغې ته وکتل نو په بې اختیاره د څو پېرې درود شریف په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ده سر مې د بخښنې دا معامله د هغې د وجه. الله دې موږ له توفیق راکړي. درود شریف وایه بیا مانځه والا درود د ټولو نه ښه دی، تاسو ټولو ته یاد دی، موږ ته هم یاد دی الحمدلله. الله دې توفیق راکړي. ډېر وایه صلی الله علیه وسلم. بیا که څوک نه وایي درود پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ده پوزه دې په خاورو ککړه شي، پوزه دې په خاورو بته شي چې څوک په ما باندې درود شریف نه وایي. ها رسول الله علماء فرمایي ظاهري ترجمه دغه ده، خو وایي دې سره مطلب یې دا دی چې دا کس دې ذلیله شي چې په ما باندې درود شریف نه وایي. دکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر پکې خودله درې خبرې یو پکې دا وي چې هغه بنده دې هلاک او تباه شي چې د هغه په مخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وشي هغه په درود نه وایي. په کوم محفل کې مې چې ذکرونه دا نبي ونشي خفت پاسه مه د زړه مې تسلي ونشي. دې وجې حدیث کې راځي یو حدیث کې ذکر راغلی او درود او یو کې صرف درود شریف راغلی دی چې د قیامت په ورځ به هغه مجلس دا په انسان باندې د خفګان باعث وي دی به پې خفه وي چې مجلس دی وکړي د یو ځای نه پاسي او په هغې کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ونه وایي اگر که دی جنت ته لاړ شي. خدای پاک یې بخښنه وکړي جنت ته لاړ شي، خو بیا به هم دی په دغه وخت باندې خفه وي چې په پلانکي ټیم کې ما په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود پاک ولې نه وویل. حساب ده. الله دې توفیق راکړي. ښه درود شریف وایي بیا به خدای پاک انعامات ډېر زیات راکړي. کثرت سره درود شریف سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کړي، فرښتې یې رسوي. ویل پکار مسله داسې ده که چېرته یو مجلس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر چې دی بار بار کېږي نو د اکثریت امت د جمهور رای دا ده چې یو پې رتاوي صلی الله علیه وسلم ټول وایي. ها صلی الله علیه وسلم نو ستا غاړه خلاصه شوه، یو پې ردوي غاړه دې خلاصه شوه. په عمر کې یو پې رویل خو فرض دی اذان نه مثلا خو چې په مجلس کې ویل بیا دوباره ویل مستحب دی، دوباره ویل خو د ځنو د ډېرو کم علماو دا رایه ده، خو د هغې یو څو علما د هغې دا رایه ده چې هره پیره درود ویل دا واجب دی، هره پیره ویل. او د محبت تقاضا هم دا ده، خوله خو پرې نه ستړي کېږي چې کله د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ذکر شي د هغې نوم واغستل شي د زړه نه وایه، په فخر یې وایه، په هر حالت کې وایه، سینه تان کر بولو صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم. الله دې توفیق راکړي.